تاسو به موږ سره بیا مړی اتل وکړو خپلو جنازو د بسم الله الرحمن الرحیم. ما د کوم څومکني مشرانو د ښکلا والا څه کومه فوتګي شوې دی الله د هغه ته جنت الفردوس نصیب کړي. دا د هر کله سره دا واقعه کېدلی شي، دا د هر چا دی هم کېدلی شي، دا د هر چا خور هم کېدلی شي. ما دغه ځای ته راتګ مقصد دا دی چې حکومت موږ ته روډونه جوړوي، د دې لپاره جوړوي چې عوام ته سهولت وي. حکومت موږ ته روډونه جوړوي، د دې لپاره جوړوي چې ما عوام په ټیم باندې کله سره ورسېږي. حکومت موږ ته سړکونه جوړوي، د دې لپاره جوړوي که د یوې علاقې یو پرژلی وي ونه وینې بهیږي چې هغه په ټیم باندې هسپتال ته ورسېږي، هغه باد شي. حکومت موږ ته روډونه جوړوي، موږ ته د دې لپاره جوړوي چې عوام ته څه تکلیف نه وي. په موږ د کورمې روډونه، موږ د کورمې چیک پوسټونه، بالخصوص د کورمې چیک پوسټ، بیا چې سفري چیک پوسټ ته وایي، په دې باندې نه د موږ د مړي کادر شته دی، نه د موږ د جنازې کادر شته دی، نه د موږ د پرژلي کادر شته دی. نو چې د دغو خلکو کادر نه وي، د روغو خلکو به څه کادر وکړي؟ تاسو ته به پاتې وي چې دې نه مخکې یوه میاشته مخکې 15 جنازې د بګن په راغللې، د بګن جنازو بې حرمتي وشوله. هغه نه بعد یو استاد تبلیغ ته روان دی، په موټرسایکل ناست دی، اکسیډنټ وشولو، وینې ونه بهیږي، چیک پوسټ ته یې ورسولو. چیک پوسټ والا ورته وایي چې لیاره باندې چیک پوسټ باندې خطرات دی، ټلته بیا یو استاد وینې ونه بهیږي. هغه ورته وایي چې دا کس وینو کې لت پت دی، دې هسپتال ته رسول دي. تو خو اول کورمې کې داسې هسپتال نشته چې د یو پرژلي ته اکسیجن وکړي میلو شي. ته ورته وایي چې نه، ملیشې والا ته ودرولی چې ما ته چیک پوسټ باندې اجازات نشته دی. هغه سړی چې وینې کې لت پت وي، تاسو ما ته دا وایو که تو ورور وي، د تو بچی وي، هغه نه وینه بهیږي او په چیک پوسټ یې ودرولی، تو ته به زور درسي که نه به درسي؟ بیا هغه سړی ته یوه ګنټه ودروي، هغه نه وینه بهیږي، تو ته پته چې دا سرکاري استاد دی او تبلیغ والا سړی دی، دهشتګرد نه دی، انتها پسند نه دی، داسې شیانو کې نه دی انوال چې هغه د ملک او ریاست ته خطره وي. یوه ګنټه تو هغه ویسور کړو چې ټل ته رسولو، هغه مړ شو. واپس یې چې ځینې راوړلو، بیا یې درته ویلو چې دا هغه کس دی چې تو دغه نه پرېږدولو، مړ شولو. کله والا ته انتظار د جنازه، ته ورته وایي چې چیک پوسټ باندې او تو ته خطره دی. دغه نه څه ټل ته وړلو یا خطره وه چې مړ یې ځینې راوړو، جنازه راوړه، بیا یې تو ته خطره وه. بیا تو د ملیشې والا نه پرېږدولو او کارنیل صاحب ته نه پرېږدولو، وارجه څه خطره دی. یو څمکلا یو 5 ورځې کوهي کې باندو. تاسو ته به پاته وه یوه هغه جنازه راته یوه بله جنازه راورسوله چې 5 ورځې څمکلا کوهي کې باندو. یو حکومت سړی نه دی ورغلی چې د ما دا سړی خلکو په خپل راوبستلو. ته ماته دا وایې چې 5 ورځې یو سړی کوهي کې باندي، هغه به د غریب سړي باچا وي که هغه به د امیر سړي باچا وي؟ که دا چیرې د کارنیل زوی وه، یا دا چیرې د بریګیډیر زوی وه، یا دا د ایمنې د امپیې د خاندان والا وه، یا دا داسې د غاټ خاندان والا وه، باور ولره د سرکاري ګاډي به چیک پوسټ ته ورسېدلو. خو دا یو د غریب سړي باچا وي چې کوهي کې مړو. د هغه شکل رنګ به څنګه شوی، د هغه هډوکي به څومره خط پت شوی، د هغه مخ رنګ به څومره خراب شي. هغه ته کله والا انتظار چې د ما مړی راوړي، ته یې په سفاري چیک پوسټ باندې ودرئ، چې لیاره باندې نه یې پرېږدم. هغه جنازې ته شپې 3 بجو پرې ودرولې، چې هغه نه یې راخلاصې کړې، ته ورته ګیمل پله کې ولاړې ملیشې والا چې نه یې پرېږدم. تو بېګا دا جنازه په کوم ځای راوړي؟ دا جنازه کسه دا جنازه نن د تو دی، دا سبا د ما کېدل شي. تاسو کې کوم یو کس دی چې هغه وایي چې ما پېښور نه کېږي؟ تو یو کوم یو داسې کس دی چې هغه وایي ما کوهاټ نه کېږي؟ یوه خبره زه زه چې داسې راغلی یم، زه همدې خبرې ته زه همدې خبرې ته هغه استاد چې هغه یې 3 بجو پرې ودرولو په سفري کې، ته جنازه سره پرېښې دی، تو نه برکات و نه ته تکړه سړی وي. خو د هغو خپل کور راغلو، مغو ګاډو سره یې تور راوستل. بیا هم هغه جنازې راخلي، په ګیمل پلې ودرئ، څه چالې موته لیاره باندې دی، خطره دی. تاسو ته پته هغه حوالې سره درنه وشوله، ټول څمکني موسسي بانګاخ ټول سنټرل ورکورو نه هېڅوک سړی نه ولاړ هغې جلسې ته، هغې درنې ته. دا دک ورغلی و مو دې وجه نه ورغلو چې دا سبا د مو جنازه پرېږدي. ما تاسو ته څمکني کومه، تو ته زه راغلی یم.
نن د تو جنازه ده دا سبا د بنګخ یا کېدلی شي دا سبا د مسوزي یا کېدلی شي دا د سبا له شیرزي یا کېدلی شي دا د توري جنازه یا کېدلی شي دا د منګال جنازه یا کېدلی شي دا د اکرمول جنازه کېدلی شي که دا چکپري چک پوسټ چیرې د عوام دپاره یو دا روډ د عوام دپاره نو موږ کارنیل ته یایو بریګیډیر ته یایو څه وطن د ټولو تړانکو د ته ګیلام نه دي کړي څوم کنه د په څټ په خوړولو ګیلام نه دي کړي مسوزاده په کور د لوټي کړلو جوماتونه دړان کړلو د ډوګر مدرسه د واوښتله ما د ته احتجاج نه دی کړی ایمو خلکو سرونه ورک شولو سره د بدن چتی راورسېدلې ما د ته احتجاج نه دی کړی تو دا ته هر څه کولو دي دپاره د کولو ته څومکني زه تو ته امن روانم ته څومره تو ګولې ورولې حکومت ته تو د دې دپاره کولو چې مسوزیه علي شیرزیه زه تو ته امن روانم تاسو د څوره څه کولو حکومت ته تو دا ویلو چې د تو روډ به بهولي تو امن به بهولي تو جنازه به نصب کېږي تو پرژلی به په ټیم رسېږي دا اپریشنونه زه دې دپاره کوم تاسو په علاقې څوره ګولې وروله شیوه د ورولې نن یا زه محفوظ نه ایمو جنازه محفوظه نه تاسو ماته دا وایي 5 بجې نه بعد به چوک نه مړ کېږي 5 نه بعد به ډو پېښور کې یو سړي ته مرګ نه رسي یو سړی چې دلته 5 بجو نه به مخکې نه مړ کېږي د ټولو د پېښور والا خلک زه چې دلته رسېدلی 4 غنټو کې را ونه رسېدو تاسو ته زه څومکنی دی دا د یو سړي کار نه دی دا د بینارو والا تماکې نه دا د شاملو د خولو والا تماکې نه دا د هر یو سړي کار دی تاسو ته زه دا مو بریګیډیر صاحب دی که کمانډې دی که امینې دی که ام پی دی که علما دی که مشرانو ته یې څه راپاڅه دا روډ ما دپاره څه بګن پرې هېڅ نشته دي بګن پرې خلک رسي دا زه کې چوک نه والي بګن رسي اړولې پرې علیزای وتهیي بیا دا ته خطره دی په ټول عمر کې د علیزای والا داسې کار نه دی کړی چې حکومت ته نن شي سني جوړی څه نه لور کوونکي سني ته خطره دی تو ته که علیزای والا نه څه خطره دی ما غوندې سړی ورپرېږده دا کوم زه په ورڅوم زه اوسه کېنو څه علیزایه تو څومکني څه خبره شته تو مسوزي څه بات شته تو له شیرزي څه بات شته تو توري څه بات شته تو سدیوال څه بات شته تو بل چا څه بات شته بیا که هغه نه بعد نه حکومت ته بیا ماته 1 کیلومتر علاقه والے بندی کمانډین د ټرکي ناستې د کورمي والا کمانډین ته ټلیفون بیګامو کړي بیګامو ایمنې ام پی څه خبرې په شوي دي چې دا خو جنازې دي ورته دا خو راپرېږدی روژه دی تاسو ته مو دا یم که دې حوالې سره چې ته نستی شولو دا غریب درته مخکې وو تاسو به مو سره بیا مړی د خپلو جنازو د خپلو خویندو چې په چک پوسټ کې پټل ودرېږي تا هوټل نشته دی د مخ خپل پردی نشته دی چې یې نه راپرېږدی تو سرکاري سړی چې صرف یې خولې په سار وي هغه ډایرکټ پورې چې هغه ته خطره نه دی ما جنازې ته خطره دی نه دا د ټولو کورمیوالو ته چې دا د هر یو سړي حق جوړېږي چې ظلم حکومت کوي غلطي کوي چې ظلم ملا کوي غلطي کوي چې ظلم قوم کوي غلطي کوي چې ظلم ملک کوي غلطي کوي خو چې ظلم ملیشا کوي غلطي کوي چې ظلم پولیس کوي غلطي کوي نو موږ دا یو چې د موږ د راویو احترام د وکړلی شي موږ د جنازو د احترام وکړلی شي پرژلی مو د تا د لاسه مړ کېږي تا نه یې غوښتنه کوم څومره کورمې کې مړې شوي دي موږ چې ته حکومت نه یو غوښته دی بس پرېږده ولې یاره چې چوک مو ولې تا نه ښې نه غواړو که نه نو زه تاسو ته دې دپاره راغلی کوم مو به هر سړي ته څو که دا سړک مو دپاره جوړي نه راته کلاوي کړي که مو دپاره نه وي نو مو ته یې په ځای ځای باندې ونې دیوالونه وکړه چې ته ونې خوشحال مو به خدای ته صبر وکړو د دې دپاره غلی تاسو ډېره مننه الله دې دغې تا جنت الفردوس نصیب کړي او الله دې موږ ته چېرته هم جنازې وي الله دې وکړي چې هغه کې موږ ته حکومت یا مو عوامو ته اساني جوړه کړي مننه د خپل غم وې شاید د دې خپله دومره تعلقات ستاسو زی څوره حده پورې